لنډه ده د خیبر پښتونخوا د وایس چانسلر سره ولاړ یم او د خیبر پښتونخوا په وسایلو او په منرلز به خبرې کوو. چې کوم څه کې ریسورسز دي هلته کې لا سچویشن همیشه خرابېږي. هغه ریسورسز کې ایلیګل ایکسټریکشن هم کېدی شي او هغې باندې چې کوم کله لیګل هم کېږي ویسټیج هم ډېر دي. ویسټیج باندې خو ډېر خبره وشوه. که وسایل ویلې کېږي که نه زموږ چې کوم منرلز دي ویلې کېږي دا چې دا انسیکیور دي. د دې سره تاسو اګري کوئ او فرض کدی نو د دې سکیورټي څنګه پاسبل ده چې زموږ په استعمال کې راشي؟ زه ورته اول دا ووایم چې زه تقریبا 6 کالو پس راغلم نو ما چې کوم بونیر کتلی و دا بالکل ټوټلی ډفرنټ بونیر دی. فرانس کې د ټولو ناهمه خبره څه ده چې د بونیر خلکو ته انتظامیې ته واکدارانو ته یې کول غواړي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. په یونیورسټي اف بونیر کې ولاړ یم او خوشحاله په دې یم که نه چې الحمدلله زمونږ په خاوره باندې په قلاره چینج را روان دی تھرو ایجوکیشن او د دې یونیورسټي چې څومره ډیولپمنټس راغلي دي نو کریډټ ټول د محترم وایس چانسلر صاحب دی. نن دلته یو ډېر زبردست سیمینار ارینج شو. تاسو به یې په ټول پاکستان کې او خاص طور په پښتونخوا کې په منرلز باندې ډېرې خبرې کېږي، زمونږ په وسایلو ډېرې خبرې کېږي. نو دلته نن سیمینار وشو د مختلفو یونیورسټو سابقه او موجوده وایس چانسلر راغلي دي. لنډه ده د خیبر پښتونخوا د وایس چانسلر سره ولاړ یم او د خیبر پښتونخوا په وسایلو او په منرلز به خبرې. د ټولو ناول خو راته زه داد در کوم سر خوشحاله یم درته. دا راته ووایه دا دومره زبردست انیشیټیو دومره زبردست آیډیا مو ذهن ته څنګه راغله؟ ډیره مهرباني شبیر خان وروره، ستاسو د راتلو ډیره شکریا. زه خو وایم چې بونیر الله ورباندې ډېر مهربان دی، منرلز او ماربلز او دې ټول څیزونو نه ډک دی. نو اوس داسې کول غواړي چې دا ایکسپلور کول غواړي، د دې یوټیلایزیشن کول غواړي او ورسره چې دا ماربل دی نو دې سره دا چې کوم ویسټ میټیریل استعمالیږي دې وجې نه پلیوشن هم پیدا کیږي، که ایر پلیوشن دی او که واټر پلیوشن دی، ټولې چشمې آلموست خرابې شوې. زمونږ کوشش دا دی چې کوم دا ویسټ میټیریل دی کم از کم دې نه مونږ داسې څه پروډکټیو یو پروډکټ جوړ کړو چې هغه په دې مارکیټ کې راځي او د خلک چې کوم د معاشي طور باندې نورم پایدار دغه شي او ښه معاشي طور باندې لږ ښه شي دا خلک هم. نو دې کې ډېر څیزونه دی چې دا ماربل چې کوم پاوډرز دي که دا مونږ ریفاین کړو دا په کنسټرکشن کمپنیانو کې هم استعمالیږي، دا مونږ په فارماسوټیکل، په کیمیکل، کاسمیټکس، سیرامکس د دې نور هم ډېرې فایدې دي چې موږ وکړو او دا بالکل ضایع کېږي لګیا دی. زموږ کوشش دا دی چې د دې عوامو ته د دې بونیر خلکو ته څه نه څه فایده ورسوو او په دې کې یونیورسټي اف بونیر همیشه فرنټ لاین باندې دی، همیشه به د بونیر د خلکو د خدمت لپاره دی. مننه. دا لنډ جواب راکړئ کوم فایندینګز چې راځي د هغې پراپر امپلیمنټیشن پاسبل دی؟ بالکل موږ به کوشش کوو دا چې د دې دا پبلش هم کوو، ګورنمنټ هم د دې چې کوم زموږ فایندینګ دی اور کوو او ظاهر خبره زموږ د سټوډنټ دي یا زموږ د بونیر چې کوم خلک دي هغو ته هم د دې معلومات وشي چې د دې سره موږ څه بهتري کولی شو. بونیر ته سر تاسو ته په راتلو هرکلی ویم، الله مو بار راوله. تاسو به پیژنئ چې تعارف یې نه کوم، دا د تعارف خلک نه دی، ما ته ښه نه فیل کېږي چې زه د دوی تعارف وکړم. څه موجي ولیدل په بونیر کې او نن په دې کانفرنس کې د ټولو ناهمه خبره څه ده چې د بونیر خلکو ته انتظامیې ته واکدارانو ته یې کول غواړي؟ نو او هم کتل دا چې زه پروس کالم بونیر ته راغلی وم، بلکې شاید چې 2 کاله وشو. نو په 2 کالو کې ما وکتو چې یونیورسټۍ کافي ترقي کړې ده، ښکلي بلډینګونه دي، سټوډنټان پکې ډېر شولو، 3000 سټوډنټان دي، فیکلټي ممبرز پکې رالو. دا یو ښه دغه دی، دا ښه رفتار دی او زه به غواړم چې د یونیورسټۍ وایس چانسلر نور فیکلټي ممبر دوی ته مبارکۍ ورکړم او تیر شوي وایس چانسلر ته چې دا دوی ټولو دغه دی همت یې کړی دی. نن چې کوم دی که نه دا ما ته ملګري وایي چې دا د اولینی ځل دی چې دلته کې کانفرنس کېږي. نو دا ډېره ښه خبره ده او د ټولو کې په دې کانفرنس کې چې کومه ضروري خبره ده دا ده چې کانفرنس کېږي د ریسورسز په باره کې چې دې ځای کې څه دي او دې ځای کې چې کوم دی که نه د هغه بینیفټس او دغه نه چې کوم کانسیکوینسز دي چې دغه مسلې جوړېږي هغه به مونږ څنګه اډرس کوو. دا ډېره ښه خبره ده ځکه زما ټول ملګري دا ټول ایکسپرټس دي او دوی په دې ایشو باندې خبرې کوي چې یاره مونږ به څنګه چې کوم دی که نه د بونیر چې کوم نیچرل پروډکټس دي هغه مونږ چې کوم دی هغه دغه کو دغه اویلیبلیټي زیاته کو، انهانس کو
او ورسره چې کوم دی مونږ داسې سټپ والو چې هغه سره چې کوم نیگیټیویټي ده لکه پولوشن کنه پولوشن شولو نو دا چې کوم دی کنه مونږ کم کو او دا ځای چې کوم دی مخکې تاسو ته خو ویلکم زه کوم چې تاسو راتلې نه د بونیر خلکو ماته میسیجز کړو چې دوی ته بزان ورسوي په خیر له الله مو بار بار راولا سب وای سر تاسو څه فایندینګز دي زمو خلکو ته سپیسیفیکلی زمو د ماربل په حواله جی السلام علیکم ډاکټر سلیم الرحمن که تاسو وایئ چې زور دا ول دا وایم چې زه تقریبا شل کالو پس راغم نو ما چې کم بونیر کتلو دا بالکل ټوټلی ډیفرنٹ بونیر دی او خبره دا چې دیز کې ریسورسز اویلیبل دي ولکه چې کم ځکه هم ریسورسز وي زموږ خپل معاشره کې چې کم کس زما تاسو پرنګي هغه سره هیڅ پروا نه چې کم مالدار کسي هغه ځان غلم پټي ډاکو نو ځان بچ کی دا چې کم سي کې ریسورسز دي الته کې لا انسټیټیوشن همیشه خرابيږي اگر ریسورس کې ایلیګل ایکسټریکشن هم کې دي شي او هغه باندې کم کله لیګل هم کېږي ویسټیج هم ډیر دي ویسټیج باندې خو ډیر خبرو شو او چې کم کسان دلته کې انډستری لګي هغه ته پکار چې د بارک هغه خپل هم علم حاصل کی خپل سټاف هم ټریننګ ورکي چې ریسورسز کم نه کم ویسټ کیږي ضایع کیږي او بیا لکه ډاکټر صاحب هم وایي چې کم شای ضایع کیږي هغه نه هم چې کم کټینګ کې ویسټ کې خامخا کیږي چې کله کټینګ کیږي نه غیر موږ څه فائدہ اخیستې شو څه بای پروډکټس جوړول شو نو بونه خلکو لپاره تاسو میسج دا دی چې الحمدلله ته یونیورسيټي جوړه شو نورې ادارې هم جوړیږي خصوصا لپاره میسج آیا لکه نن دلته کې ناستي او ډېر په ښه طریقې سره دې خبرې واورېدې وجه دا چې مقصد د دې علم دی ډیګري نه ده علم د حاصل کی ډیګري پسې ځمنه نه وای تاسو تم چې په خیر علي ما سبا وای تاسو زبر د کانفرنس باره کې دا دغه کوم چې دا د جمشید علي خان غډیر لوی دغه اچیومنت دی چې دی داسې فرست ټایم دا کانفرنس دی ځکه ارینج کو او بیا داسې ټاپک باندې چې هغه واقعي د دې علاقې لپاره ډیر ضروری دی دا ماربل ویسټ چې کوم دي کنه دا ډیر ضروری دي چې د دې صحیح یوټیلایزیشن وشي دا چې دی یا دا پلاستیک وغیرہ دا څه طریقې سره کم شي او ټیکنیکل نیو ټیکنالوژي پکې راولي او د لپاره چې د نو سوچو کی نو د لپاره چې د نو اصل کې خبره ده چې ما په دې دغه کې دا وې چې خاص کر په دې بنیر کې چې کوم ماربل دغه دی کې یو ماډل کوری پکار ده چې دلته یو اسټابلیش شي چې خلک راځي او هغه کې ټریننګ کوي چې دا بسنګ کټینګ بسنګ صحیح دغه کیږي او د کې به ویسټیج څنګه کم مونږ دا کوو نو دا ډیر ضروری و تاسو تم په خیر علي ما دا یو تاسو کوم زمونږ دا وسایل ویل کېږي کنه زموږ چې کم مینرالز دي ویل کېږي دا چې دا انسیکیور دي د دې سره تاسو اګری کوي او پرس کدینو د دې سکیورټي څنګه پاسبل چې زموږ په استعمال کې راشي اصل کې ترسو پورې چې تاسو سره سکلز خلق نه تاسو سره پالیسیز نه او تاسو سره ویل نه نه هر څه چې د کوي هم سکیور او انسکیور برابر دي مالا هغه سپکار دي چې داغه نه زه پیدا چوتول شم او داغه د لپاره نیچرلی چې دا فورم دی یا نور فورم دی د موږ سره چې څومره هم ماینز دی او مینرالز دی پکار دا چې په دې باندې لکه څنګه چې دلته د اویرنس د اکټیویټي وشوه د نور اکټیویټیز وشي او د دې سره چې دلته کې د ماربل کوم انډستری دا دیو له پکار دی چې د یونیورسيټي سټوډنټان په دې کې انګیج کړي هر یو چې کوم د ماربل انډستری په دې کې په منیجمنت کې سټوډنټ کې دا وي په دې کې چې کم کسان د فزکس دی هغه په کې په پالیشینګ به وګوري د دې کټینګ به وګوري نو د دې سره به دې چلو شي چې کم ماشومان ته مونږ دلته په یونیورسيټي کې سبق خایو کنه دی پریکټیکل هم زده کی او نو زما خیال دی چې دیس وانډرفul اکټیویټي جمشید صاحب چې دی از ا ګریټ ګای او فزکس ډپارټمنټ چې دی چونکه دا اکټیویټي ارګنایز کړی دا نو دے آر اپریشیٹڈ فار دس استاد کو شکریہ کانفرنس کے بارے میں میں نے سنا تھا کہ ہمارے ایک سابقہ صدر تھے وہ کہا کرتے تھے کہ ایک سیمینار اس پہ بھی ہونا چاہیے کہ سیمینار نہیں ہونا چاہیے کہاں تک آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے سیمینارز اور اس طرح کے گیدرنگز کے فائنڈنگز کو پراپرلی امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے میں تو خیر ان کی اس بات سے ایگری نہیں کرتی اس لیے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ فار سم ریزن ہوتا ہے اور پرٹیکولرلی جب اس قسم کی انوائرمنٹ جہاں پہ آپ کے پاس 6 ویسیز موجود ہوں جہاں پہ آپ تھرو آؤٹ کے پی اور پھر پنجاب سے لوگ آئے ہوئے ہوں اور اسی سبجیکٹ کے آئے ہوں جس سبجیکٹ کی آپ کی کانفرنس ہو رہی ہے تو اس میں لوگوں کا آنا اور ان کا بولنا جو ہے وہ سکسیس ہوتا ہے اور پرٹیکولرلی یہ جو آپ کی کانفرنس ہے یہ تو بلینڈ ہے انڈسٹری کا اور اکیڈیمیا کا اور اسپیشلی جو اسٹوڈنٹس ہیں اور فیمیل اسٹوڈنٹس ہیں ان کی جو پریزنس ہے مارننگ جو ابھی تک جو میں دیکھ رہی ہوں بیٹھے ہوئے آپ کو بھی دیکھ سکتے ہیں اور ان کا جو انوالومنٹ
इन्वॉल्वमेंट है वो इस चीज़ का प्रूफ है कि ये सक्सेसफुल इवेंट है, क्योंकि जो टॉपिक है उसी टॉपिक पे बात हो रही है, उसी के बारे में सजेशंस हो रही हैं। और देखिए, फैसला तो गवर्नमेंट ने करना होता है। बीइंग अ साइंटिस्ट हमारा ये काम है कि हम एक चीज़ को आइडेंटिफाई करें, शेयर करें, पॉलिसी मेकर्स तक हम उसे पहुंचाएं और डिसीजन वो लेना है। होपफुली हम सब भी, और यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी से है, और जो यहाँ पे कहते हैं, जैसे डॉक्टर ताहिर हैं, डॉक्टर समीसी साहब हैं, कासिम जान साहब हैं, ये सब वो लोग हैं जिनकी से है। यस, जिनकी से है जो कहते हैं, तो उनकी सुनी भी जाएगी। तो मैं आई एम सॉरी, लेकिन मैं उनकी स्टेटमेंट को मतलब पूरी तरह दिल से नहीं मानती। माशाल्लाह दुमره ښه ایونټ مو ارګنایز کو خوشاله شوم بیا مو په فیوچر کې سب پلانز دي همداسې ګیدرینګز ارینج کولو دپاره بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم فلک زمان دی، اسسټنټ پروفیسر ډپارټمنټ اف فزکس. کله چې وی صاحب راغلی نو هغه د بونیر دا دوه پرابلمز چې کوم دي نو هغه دغه کړي دي چې ماینز او منرالز او ماربل ویسټ. نو بیا مونږ چې کوم دي نو دی باندې یو پروپوزل تیار کو، هغه مونږ دوست پروجیکټ ته چې کوم دي نو جمع کو، هغه چې کوم دي نو ایکسپټ شو، هغه تم فنډینګ راکو، او هغه فنډینګ په ذریعہ چې کوم دي نو بیا کولیبریشن مونږ سره سرحد یونیورسيټي وکړو اور ماربل انډستری په دې کې موږ سره انوالو شو، او ماربل انډستری سره زموږ کولیبریشن وشو، او فیوچر کې هغه چې تاسو څومره سټوډنټس دي هغه به موږ چې کوم دي نو هغه به موږ فیسیلیټیټ کو، او هم دغه ماربل ویسټ چې کم کیږي دی باندې کوم ریسرچ کیږي نو هغه به موږ کمرشلی چې کم دي نو هغه به دغه کو. صحیح ده. نو دې کې چې کم دي نو لکه د ماربل ویسټ نه بلا سيزونه چې کم دي نو هغه جوړیږي، نه به پریکټیکلی چې کم دي نو هغه به ماربل انډستری نو اکیډمیک اور انډستری چې کم دي دا غي لینکیج په منځ کې چې کم دي جوړ شو. د مین کانفرنس ټیم چې کم دي هغه داري د اکیډمیا او د انډستری چې کوم نه لینک جوړ. تاسو دې دا وینئ کنه دا زما سره د دې سوسایټي انټلیکچوالز ولاړ دي، دغه ماینډز دي، د کم ماینډز نه چې ډېر بهترین آیډیاز اوسي، هم د دې خلکو د لاسه په دې معاشره کې ډېر غټ غټ خلک ګرځي. بس دعا کومه به زموږ چې کم وسایل دي د هغې وسایلو سټریم لاین کولو په حواله دوی نن بهترین سجیشنز ورکړو. زه ګورنمنټ ته ریکویسټ کوم چې دوی کم ریسرچ پبلش کی، یا د دوی کم فایندینګ یا دوی کم براوشرز جوړ کی د دې سیمینار نه پس پکار دا ریکویسټ کوم چې هغه پراپرلی امپلیمنٹ